الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. سورة التوبة 53 نمبر آیات. په دې آیات کې هم د منافقین او د نفاق او د کفر ذکر دی او دې لپاره دا حکم دی چې دوی اس اعمال قبليږي نه، ځکه د اعمالو قبلېدلو لپاره ایمان شرط دی او نفاق او د کفر سره ایمان په خپل باندې ختميږي. اصل کې نفاق او منافقت دې ته ویل کېږي. نفاق د نفاق نه دی، نفاق د سې سوري ته ویل کېږي چې پټ سوري ته ویل کېږي. نو دوی دا هم یو پټ سوری دی چې زړه کې پټ د کفر سره مینه ده، د مسلمانانو سره ښکاره د مسلمانۍ معاملات ساتي، یو دوکهبازۍ نه کار اخلي. نو دغه شان د کې د دوی دا کار چې کوم دی د منافقت حاصل یې دا شو چې په زړه کې ایمان نشته، د اسلام سره کرکه نفرت بغض موجود دی، لیکن په دې بنیاد باندې چې د مسلمانانو نه یریږي، د مسلمانانو غلبه ده، نو اظهار نشي کولی او د اعمالو دار مدار په ایمان سره د ایمان د زړه د باطن د عقیدې شی دی. نو الله تعالی وایي ورته وایي چې انفقوا تاسې خرچه کوئ طوعا په خوشحالۍ سره او کاهن یا به زبردستۍ سره، یعنی خوشحاله پې یې او که نه هر څه خرچه چې کوئ. لن يتقبل منکم هیڅ کله قبلېږي نه ستاسو نه، ستاسو نه قبلېږي. انکم یقینا تاسو کنتم داسې خلک قوما، انکم کنتم قوما یقینا تاسو داسې قوم یئ فاسقین چې نافرمانه یئ. نافرمانی دوه قسمه ده، یو عملی نافرمانی ده، یو اعتقادي نافرمانی ده. عملی نافرمانی چې کومه ده سره چې عملی خرابي او عقیده سمي، نو دغه فاسق دی لیکن دا کافر نه دی. او چې کله عقیده خرابوي نو دغه ته هم فاسق وي، لیکن خو دغه فاسق په معنا د کافر سره راځي. نو چونګې دی خو عقیده خرابوه، نو ځکه الله تعالی وایي چې انکم کنتم قوما فاسقین، یقینا تاسو قوم داسې قوم یې فاسقین چې نافرمانه یې په عقیده کې، یعنی تاسو کافران یې. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. په دې آیات کې د دوی د فسق ذکر دی چې د فسق نه کوم فسق مراد دی. امام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی چې فاسق په هغه خلکو باندې عام طور استعمال په هغه ځای کې کېږي چې کړه د انسان عمل خرابي، عقیده د مسلمانۍ خو عمل کمزوري. لکه ډېر مسلمانان داسې چې هغوی مسلمانان یې دین یې منلی لیکن ګیري خرئ، ډېر مسلمانان داسې چې اسلام یې منلی لیکن مونځ ته یې زده نه یې کوي نه پابندۍ سره، خو دا مني چې زه مونځ نه کوم، دا زه ګناهګار یم، ټیک کار نه کوم. ډېر داسې زکات ورکول کوتاهیا نه کوي، ډېر داسې ښه مالدار یې حج ته نه ځي. نو دغه خلکو باندې د فاسق اطلاق عام استعمال په دغه ځای کې دی. او نو د دې نه مراد هغه سړی چې د عمل خراب دی، دې ته فاسقي عملي ویل کېږي، دا کافر نه شمارېږي. په نزد اهل سنت والجماعت د خوارجو پکې اختلاف شته. دویم د فاسق اطلاق په کافر باندې هم کېږي. نو دې ځای کې د فاسق اطلاق په کافر باندې د فسق نه مراد کفر دی. نو الله تعالی وما منعهم ندی منی کلی دوی لره ان تقبل منهم نفقاتهم چې قبول شي دوی نه خرچې د دوی بار الله ول جدوی خرچې اس کلم نه قبلېږي. څه قسم خرچې چې کوي، که په خوشحالۍ باندې خرچې کوي، که په خفګان سره کوي، په زور باندې کوي، قبلېږي ته نه. دلته وجه ذکر کېږي چې ولې نه قبلېږي. نو الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مگر دې خبرې منی کړلې د قبلولو نه چې یقینا دوی کفر کړل په الله تعالی باندې، د الله تعالی پر رسول باندې، عقیده د اسلام نشته، د الله تعالی په احکام او د نبی علیہ السلام په وینا باندې اعتماد نشته. بدغه اعتبار سره دوی قطعي کافران دي، اگر چې ظاهري کارونه د مسلمانای دي. د دې خبر د دې تشریحاتو نه دا معلومیږي چې خلک کوم فارمولا استعمالوي چې یاره من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې برم لا اله الا الله ویل نو څه قسم شیم چې د په جنت ته ځي، دا خبره صحیح نه ده. او دغه حدیث مطلب د سینه دی چې لا اله الا الله وایي به سکه نو کوي پوله ذات شو، د څه مطلب نه دی، بلکې لا اله الا الله نو رسو ذمہواری دي، هغه ذمہواری به سر ترسي، څه فرایض دي داغې نه بزان ساتي. څنګه عام طور ایمان، څنګه عام عبادتو کې او دس ماتيږي، دغه د فرق خپل نواقص باقي معنی ماتيږي. څنګه چې فرایض دي دغه سه نواقص هم دي.
دغه شان د روزه کې خپل فرایض هم شته نواقض هم شته روزه هم خپل یو خاص قسم احکام دي چې باغی به عمل کې او ځنې نور خبرې د جاغې د نواقض وي باغی سره روزه ماتي دغه شان د کې موز هم خپل نواقض لري باغی سره ماتيږي حج هم خپل نواقض لري هم دغه شان د کې ایمان هم خپل نواقض لري د اهل سنت والجماعت باندې ځماني تقریبا لس چیزونه داسې دي چې باغی سره ایمان ماتيږي او یو د هغې نه دا د الله تعالی په احکامو کې شک تردد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې شک او تردد یا د هغې په وینا باندې اعتماد نه کول دغه مسائل چې انسان د اسلام نه بهر کوي نو دغه خبرو ته بدیزه کې اشاره ده الا انهم كفروا بالله وبرسوله دې خبرې د دوی صدقات د قبلولو نه منع کړي دي چې یقینا دوی کفر کې په الله تعالی باندې او رسول د الله تعالی باندې نو ظاهره کې خود دوی اطاعت کوي لیکن باطن پټو پړل کې هغه شان د خبره نشته نو باطنی کو پرته اشاره ده ظاهره باندې خود دوی خلک معلومیږي لا يأتون الصلاة دوی ناراضي مانځته الا وهم کوسالا مگر په داسې حال کې چې ناراض دي سسي ان په حالات سستۍ کې مسکی څه مطلب بس د زړه محبت او شوق د ایمان زنه دي لیکن ندی وجنه مسکی چې د خلک ته کافر ونوي په دې وجه مسکی دی علاقو کې چې د تحریانو کمونستانو کم خوفیه تحریکونه دي چې مخکې د هغې بنیاد د روس سره ټچ اوس د چاینا سره ټچ دی د هغوی د مشر هم دغه اصول چې تاسو کوم ځای کې جنازه ولاړه وه جنازه کې شریکېږئ جنازه باندې ودرېږئ څوک ونه وایي چې کافر دی که جمع مونځ ولاړو تاسو مانځه کې شریکېږئ او داسې ته پکې ضرورت نشته یا داسې پکې مه کوئ داسې ودرېږئ خو چې صرف دومره چې د اسلام او د ایمان اظهار ښکاره باندې وشي چې مسلمان یې د هغې نه بعد چې کوم دی نو به دې خلکو کې دننه خپل اثر رسوخ پیدا کړي او د اثر رسوخ د پیدا کېدو نه بعد خپل دهریت ته هوا ورکړي د دې دهریانو د دې پریدو خلکو چې څومره خلک نیولې شوي دي د هغې نه معلومات شوي دي یا د دې پټ رازونه څومره لاسته شوي دي هم غټ اصول پکې دا دی چې په ظاهره باندې ځان مسلمانانو کې شمار کوي اول سر نه به د خپل کفر اظهار په دې وجه باندې نه کوي چې بیا خلک تاسو نه نفرت کوي نو د دنیا څومره کافران چې د هغوی هم دغه اصول استعمالوي دې عمل ته د شیعګانو په اصطلاح کې تقیه هم ویل کېږي چې کوم ځای کې ضرورت دی نو هلته کې خپله عقیده پټه کړه او چې کوم ځای کې پټولو ته ضرورت نشته راښکاره کول د عقیدې راښکاره کولو ضرورت دی د عقیدې اظهار وکړه بیان یې وکړه دا د شیعګانو مذهب هم دی نو الله تعالی وایي لا یأتون الصلاة دوی نه راځي مانځه ته الا وهم کسالى مگر په حالت د ناراضۍ کې د زړه نه نه د خدای دپاره ولاړ دي چې خلکو ته مسلمان وي نو دې دپاره چې راځي خامخا به ناراض دي خو چې کله د الله تعالی یره په انسان باندې غالب وي د الله تعالی د نعمتونو قدر او احساس په کې موجود دي د الله تعالی محبت او جذبه په کې موجود دي نو سړی بیا بې اختیاره مانځه ته خوښوي او ډېر په شوق باندې مانځه کې ولاړ ولا ينفقون دوی خرچه نه کوي الا وهم کارهون مگر دوی دغه خرچه بده ګڼي خو دې دپاره که صرف کوي چې خلک ورته کافر ونه وایي نو دغې وجه نه کوي خدای نظر نه ده ځکه چې هغوی ثواب ته خو امید لري نه سړی به ده هغوی دا مني نه چې په دې کې ثواب شته نو چې کله د ثواب په تمه نه دي نو شوق او جذبه به د کوم ځای نه راولاړه شي دا د منافقینو خلکو حکم او د هغوی علامات دي اوس سوال له دې خبرې دی چې داسې خلک چې هغوی مونځ په ناراستۍ سره کوي د الله تعالی په لار کې خرچه نه کوي د الله تعالی په احکامو باندې اعتماد او یقین نشته د نبی علیه السلام پر رسالت پوره یقین نشته دی دغه خلک تاسو وینئ چې ډېر مالدار او پکې تاسو وینئ ډېر طاقتونو والا خلک به تاسو وینئ شان شوکت والا وسایلو والا خلک به ډېر احترام کوي نو بیا سوال به دې ذهن کې دا راولاړ شو چې دا د الله تعالی خپل دشمنانو ته دومره نعمتونه د کوم ځای نه ورکړلي ولې ورکړلي دا خو دشمنان د نعمتونو مستحق نه دي د کوم ځای نه ته میلاو شوي دي ولې میلاو شوي دي نو شک ولاړېږي چې شیطاني وسوسه ولاړېږي چې دا به داسې ګمراه نه خراب به نه وي لکه څه زمانه وړاندې په دې مسله باندې بحث روانو چې قادیانیان چې کوم دي هغه د اسلام په احکامو کې او د پاکستان په عین کې کافران تصور دي او دې باره کې دا لیک دي چې څو پر خپل مذهب پوره پہچان نه کړي او د مسلمانانو ځان شماري او مسلمانان دین سره بوده نو د دې حکم دا دی په پاکستاني قانون کې هم په اسلام کې هم چې دا خلک به د حکومت په هیڅ وحده کې اخیستل کېږي نه او دغه شان د کې دوی به د خپل عبادت خانو دپاره جماعتونو نمونه نه استعمالوي د مسلمانانو شعائر به نه استعمالوي هغه نمونه به ورته نه استعمالوي چې پوره فرق واضح شي چې دا خلک کافران دي څوک خطا نه کړي
بیا په تېرو وختونو کې یو 2-3 کال وړاندې د یو سازش تحت دغه خلک په حکومت کې را روان شو په لویو لویو عهدو باندې رالو څو په یو وزارت باندې برته شو څو په بل وزارت باندې یو بګې د خزانې څخه د پاره مشر مقرر شو نو پاکستانی قوم باغې باندې سخت اکشن واغسته چې دا ټیک کار ونه شو دا انتهایی ظلم دی او در اسلام سره غداری دی د وطن سره غداری دی د خلک په اقتدار کې راشي په حکومت کې راشي او د مسلمانانو ته هم سخت خطرې دي د خلکو نه دا د یورپ اصلي غلامان دي د یورپ اصلي خلک دي او د هغوی اصلي جاسوسان دي نو ځینې ساده مسلمانانو به دا خبره کوله چې یاره دا په وزارتونو کې ځکه راغلی چې دا په صلاحیتونه لري دې کې په صلاحیت یې کړی ځکه به راغلي او کله به ویل چې ګوره زمونږ نه قادیانیان ځکه ښه دي تکړه دي صلاحیتونه ډېر دي چې ډېر مالداره دي او هغوی په غټو غټو وحدو باندې دي ځکه د یورپ نه د غټ فنډینګ کېږي نو ویل زمونږ نه هغه ښه دي ویل دا خلک سادهګان دي چې د قادیانیانو مخالفت کوي چا به ویل کم از کم پاکستاني خو دي که نو ملک خو ترقي ورکوي که نو دا نومونه به چرېدل لیکن حقیقت د خبرې دا دی دې ځکه کې الله تعالی دغه ټول سوالات تفصیلي جواب کوي الله تعالی وایي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا آیات مخاطب اولنې نبی علیہ السلام دی او بیا تعلیم دی امت تر قیامت پورې په تعجب کې دیوانه چې تعالی را اموالهم د دې ډیر مالونه دغه اسلام د دشمنانو دا ډیر مالونه تاسو په تعجب کې وانه چوي چې یار د الله دشمنان دي الله د مالونه ولي ورکړي دا تعجب مکه وي ولا اولادهم نه اولاد د حقیقت د الله تعالی دشمنان مړ اولاد هم لري خو الله ورکړي دي نو دا نعمت نه دی انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا یقینا اراده لري الله تعالی چې عذاب ورکړي دي کافرانو ته اسلام دشمنانو ته بها په دغه مالونو اولادونو سره په الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې دغه مالونو اولادي په دنیا کې هم د عذاب سبب جوړ شي ځکه الله ورکړي دي د مسلمانانو اموال او اولاد د عذاب نه د کافرانو اموال او اولاد د عذابي په دنیا کې هم عذابي معرفت القرآن باغې باندې تحقیق کړی دی چې دا په دې اندازه باندې کم خلک چې کافران دي د هغو په زړونو کې صرف د دنیا محبت دی بل پکې شی نشته او د اسلام نه یې نفرت دی کله چې د دې محبت د دنیا سره د نو دوی څه شی غواړي پیسې وسایل غاړي غاړي وحدي منصبونه او دغه شان د شهرت دا شیونه راجمع کول غواړي د دې د حاصلولو لپاره د شپه ورځ نه قلاري جسماني او روحاني طور په زبردست مشقت کې مبتلا یو حدیث کې ردی مضمون هغه بیان په دې انداز باندې دی نبی عليه السلام نه تاسو وښه چې د الله تعالی په نسبت باندې په انسانانو کې مسلمانانو کې بدترین سړی څوک دی نبی عليه السلام متبادل الفاظ باندې ویل چې حمارن په النهار وجيبه په الليل هغه سړی چې د ورځې د خر په شان لګیای مسلسل لګیای نه د خپل د راحت په تمه باندې دی خپل ځان تام څه دمه امید نه لري نه د خپل اولاد او د هغوی څخه د سہولیات سوچ کې دي لیکن صرف او صرف پیسې پر جمع کولو کې دي او مسلسل لګیا دي په دې منځونو کې دي فرض نه پیژني منځونه نه پیژني حرام حلال نه پیژني خود خر په شان لګیا دي حرام خرم چې کله کار کوي نو خر په حرام او حلال نه پوي ابدو قصو نه پوي غو صرف مهنت کوي لګي وجيفه في الليل بیا د شپې د خر په شان کې ته مرداري په شان کې پروت دي سره چې مردار شي او د سي پروت چې بس پر اڑکې دي نشي خله وازني وریس دغه د سملاستلو یا د دوباره پیدا کېدل ژوند کېدل هیڅ امید نه د مرداري په شان ته پروت یعنی ساره پوری بیهوش پروت نه اسکار نه په سنت طریقه باندې ود کېدلی نه تهجد او منځ هیڅ نه نه د دیني کتابونو مطالعه نو دا به انسانانو کې بدترین انساني دنیا یې برباد شي آخرت هم دغه شان کې خرابېږي نو معرفت القرآن ذکر کړل چې د دنیا محبت په کافرانو باندې غالبي او دغه دنیا د وجنه دوی تمام مشقتونه برداشت کوي مرګونو ته مخامخ کیږي هر قسم کړهونه دوی برداشت کوي شوګری برداشت کوي خو صرف دنیا د لپاره د بل شي د لپاره نه چې مسلسل دنیا د لپاره لګیای د خپل ځان نه خبر نه دا مستقل عذاب شو ځکه نبی عليه السلام دغه خلکو باره کې فرمایي چې ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق تبه د ژوند تیارې چې خپل ځان ته هم سہولت برابر راحت به ځان ته ورکې دمه بکې خپل اهل ته به هم ټیم ورکې هغه به تامه حق لري مستا نفس هم ته حق لري او ستا اهل هم ته تامه حق لري کله چې د دوه حقونه دی یرغمار کړل
نو دا یو مستقیل زحمت د دې نه جوړ شو کړهو ته جوړ شو. دویم دغه مالونه چې راجمع کړي دي دغه حرام مالونه او دغه ناجایز اولاد چې د هغې تربیت په غیر اسلامي طریقه باندې شوی د کړی او دغه غیر شرعي نصیحتونه او تعلیمونه ورته ورکړي نو دغه او مال او اولاد د لپاره مستقیل د عذاب سبب هم جوړ شي. یعنی د مرګ نه وروسته دغه چې څومره چلیږي څومره ګناهونه دغه اولاد کوي او څومره مال دغه مال کې ناجایز کیږي چې د په ناجایز طریقه را جمع کړي د حرام مال دی نو د دغه وبال هم دې ته رسیږي نو دا د آخرت لپاره هم د عذاب سبب جوړ شي. د دې سره سره مال چې کم را جمع کړي شي نو که دې مال خساره وکړه نو دې بیا سخت ورخطایي سره مخامخ که خساره ونه کړه دغه مال د جمع کول به سوچ کې چې ضایع نه نشي د ځان له مصیبت او ځان له غم دی. بهر حال باندې دنیا پرس خلک چرته هم د غم نه خالی کیږي نو مستقل به غمونو کې پراته کړهونو کې پراته او دغه مال چې کم دی دغه اولاد هم کړه په دنیا کې هم درد سر جوړ شي نو د خپل مور او پلار دومره دشمنان شي دومره پیدا ژوند راتن کی چې به مور او پلار مرګ واړي خو مرګ هم ناراضي او داسې بیابان باندې پری دی داسې ظلمونه زیاتی بالکل تر مور او پلار په نظر باندې نه ګوري دا ځان له مصیبت شي. خو چې کله انسان مسلمان مؤمن دغه مال د الله تعالی په لار کې خرج کیږي دغه مال سره دونه تړل نه دی چې خپل نفس او د اهل هغه حقونه په کوم یو مال کړي داسې هم نه ده. کله چې په دې مسلمانۍ په حال کې د تکلیف راځي نو د الله تعالی نه باقي باندې صبر کوي او بشته حال باندې شکر وباسي باقي باندې جدا ثواب ملایويږي. نو د مؤمن د پاره چې کله د مؤمنی نو دای د ترقې سبب جوړیږي اولاد او مال او چې کله د مؤمن نه دی د وبال او د عذاب سبب جوړیږي. نو ځکه الله تعالی وایي چې د دوی مال او اولاد الله تعالی به د پاره دي ته ورکړي دي چې ليعذبهم بها في الحياه الدنيا چې عذاب ورکړي دوی ته په ژوند د دنیا کې وتزحق او ردی ساونه بخیج مړکیږي به د منافقان کافران وتزحق او خیج به انفسهم ساونه د دوی وهم کافرون او دوی به کافران په دې مال او اولاد کې به دومره غر کی چې د ایمان او د اسلام قبلولو ته او عملي کولو ته به جوړ نشي تر دې چې مرګ به تر ورسیږي صاحب خیج بیا هم کافری نو د عذاب لپاره زبردست سبب وګرځیدو. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. د دې ځکه نه پورې د منافقینو چې کوم علامات ذکر شو دغه علاماتونه پته ولګي د کسان ثابت شو چې د منافقان د مسلمانان نه دي اندازې ولګي نو منافقین بر دین ورسته ويحلفون قسمون بخوري دا مستقبل لفظ دی یعنی لخوړل نه دي خوري برازي با چلاکی بکي بالله په لدلمان انهم لمنكم یقینا دا خلق تاسو نشمار دي تاسو نه دي یعنی دا منافقان مسلمانان دي کافران نه دي قسمونه بخوري دي لپاره وما هم منكم الله حال دار دوی تاسو نه دي یعنی بدغه ښکارا منځونو کلمو باندې دوکه نه شي د مسلمانان نه دي ولكنهم قوم يفرقون لیکن د دې قوم دي چې یریږي یفرقون در فرق نه دي فرق هغه یری د ویل کېږي چې دغه سره فریاد هم ورسره افسوسونه هم ورسره نو دا د خوف نه جدا شو خوف شانته کې نشو یعنی ډیر زیات یریږي معلومه کې دا چې کافران او منافقین د سخت بوزدل د مرګ نه ډیر زیات یریږي ځکه مخ خپل انجام مخې ته نو دغه قسمونه دغه کار اعمال د دې لپاره کوي چې د مسلمانانو نه یې راځي چې د کافرانو غوند کې قتل نکي او د هغوی شان د عمل لسو نکي. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. لو يجدون كدوي بيامون ملجأ يوزيد پټېدو لکه قلاګانې واخله او مغارات یا غارونه د غرونو دغه ځګنه وته ملاوي شي او مدخلا یا یوزي د ننوتلو لکه عام په زمو کې چې کوم اسمسي جوړي غارونه پکې غرونه والا نه بزمو کې چې کوم خپل اسمسي د دې بياموني لولوا الیه نو دی ګرځي کې دغه طرف ته به تاسو خواته نه درځي بیا نه منځونه کوي او نه دی کلمه و یو نه تاسو قسمونه خو به دغه ځګون ته منډه کوي وهم یجمعون او دوی منډي وخت دغه طرف ته یجمعون د اس هغه منډه ته ویل کېږي چې اس د منډه وای چې واګي وشلې وتختی یعنی بیخي تیز منډه هیبتي منډه عام اصطلاح کې د یجمعون د مفسرینو او مترجم چې کوم معنی لیکلي دا هغه معنی دا د جو هم یجمعون او دوی دغه طرف ته پړیشلې رسیشلې یعنی بیخي دغه طرف ته ځان رسي
دا تاکید دی په دې خبره کې کله پټېدو ځای پیدا شو د مسلمانانو سره هیڅ گزارم نه کیږي خو د پټېدو ځای په حال نشته دی نو ظاهري سمونځونه او ځنی اعمال شروع کړي دي